الاسلامیات کو اوی پبلی چارہ ہم لوگ آیا سڑی چبل سڑے راغے ورتوی قرآن کے اللہ کی انما المؤمنون اخوتن مومنان رونه دي ستا په مال کې زما حصہ مال خپل حصہ راکړه هغه مو خيار ورکړه ځان چې واخلې هغه لګېدو په موټه کنځلي ولا پټه راوړي وی دا واخلا قانون خبريږي نو دا دیم بیان رسي مومنان خو ډیر شي دي کنه بیا دې دا موټه کنځلي هم نه رسي خدا پټه واله چا تعال مو آیا نو دا هغه دا خیال چې بس نیم بوشي او بیا که ټول پیوځي شي بیا وسره شي نبی صلی الله علیه وسلم لقد تهجرت واسعا هر شي دې تنگ د خدای رحم په مو پتا نه تنګي عام دعا کوا قرآنی دعاګانې عامي اهدنا الصراط المستقیم ګورا دانا متکلم مع الغیر دے ایاک نستعین متکلم مع الغیر دے ربنا آتنا فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا ټول د عموم الفاظ دي قرآنی دعاګانې چرته ګوري نو یک عموم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نبی سامت ذکر چې تا عرش تنگ کو او دا سے دعا مکوا بل تن دعا کوي نے حمد ہوئے نے صلاۃ ہوئی ایها المصلی عجلتا مان گزار تلوار دی وکړه چې کله دعا کوي د خدای ثنا وایا درود وایا بیا دعا کوا ثنا درود نه رد کوي د په توفیل دعا الله قبول کړي بل یو تن مون کوي ثنا ویلا دعا وکړه درود وی ایها المصلی ادعو تجب مان گزار دعا کوا دعا د قبول شي نو دا د دعا د آداب نه دي ځکه مخکې د خدای ثنا ذکر شولا نرستو بیا د صراط مستقیم دا غ دعا ده ځکه دې ته سورۃ التعلیم المسأله وی دا سورۃ ته د قودلو د سوال د الله نه کني دلته چې ګوري یا کنعبدو دا خدا الله کلام دی خدای وایي چې یا کنعبدو دا حقیقت کې بنده ته تعلیم دی چې مانه دعا غواړی نو اول بس ثنا وایي بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه د عبادت ذکر به وکړي دا غیبت په حضور سره خطاب سره بدل شي اینا پس به بیا چې دی خپل حاجت غواړی چې اهدنا الصراط المستقیم ځکه دې ته سورۃ التعلیم المسأله وي دا سورہ فاتحه چې کوم دا د دې خلاصه هم دقه ده چې تعلیم د طریقې د سوال دی او بیان د مقبولینو او د مردودینو دی دا په حقیقت کې د ټول قرآن خلاصه ده ځکه د تیر شو کتابونو خلاصه په قرآن پاک کې ده او د هغې خلاصه سوره بقره کې ده او د سوره بقره خلاصه په سوره فاتحه کې ده او د سوره فاتحه خلاصه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ده رحمان کی رحمان الدنیا والآخرہ دی رحیم آخرت سره د دنیا آخرت نه څه بار دي ټول پکې راغلي بیا د بسم الله الرحمن مدار په با باندې د دې بعد لاندې یو ټکی دی بیا یو ټکی د لاندې لري او ته دوه ټکي د پاسه لري وړو تداخی نو لاندې د دې یو ټکی دی نو دې کې دې ته اشارت شو چې العلم نقطه بسيطه كسرها الجاهلون علم یو بسيطه نقطه وا خود ناپوی باندې دا ډیر شو کافیه جوړه شو اسو په نه پویدو شری جامع شو په نه پویدو عبدالغفور جوړ شو په نه پویدو کندیاده عبدالغفور جوړ شو رو علم په دې طریقه سی واقع دو العلم نقطه بسيطه كسرها الجاهلون ځینې مفسرین لا داوم وایي چې په دې با کې اشاره ته دیتا بی کان ما کانو بیکون ما یکونو چې څه شوي دي ما کړي دي ما سره شوي دي که څه هم زه کومه
نو دې کې اشاره بیکان بیما کان او بیما یکون هغه ته اشاره نو د ټول رج گویا هغه با تر اعلی با په دې کې عامل دی. اوس د دې سوره فاتحه شروع جو شولا دا په بسم الله الرحمن الرحیم باندې بسم الله الرحمن کې شوافی خداوی چې دا بسم الله د هر صورت نه جز ده. نو دیال پاسل صورتونه دي سوره برات کې بسم الله ویل نشي او دی دیال پاسا چې کوم دی آیاتونه گویا سیوا شو د هر صورت نه بسم الله جز ده. لکه شوافی چې کوم دی په بسم الله باندې جهري مونږ کې جهر کوي دا جز ده د صورت نه چې جز شراغي جهر په بسم الله کوي. اوس په دغه کې چې کوم دی نو جده کې امام چې دی داغه شافعي دغه دی شافعي مذهب دی نو هغه جهر په بسم الله کوي او د مکی ما د مدینه ما هغه حنابلة دي هغه جهر په بسم الله باندې نه کوي. دا بسم الله احناب ناچه د پار د فصل په مابین صورتینو فرق به د صورت ال معلومیده چې بسم الله بنازله شو دا به مطلب دا صورت خلاص شو دا بل شروع شو دا جز د قرآن نه دا جز د هر صورت نه ده. خدا خلاف پاغه بسم الله کې نه د چکم سورې نمل کې ده انه مسلم انه بسم الله الرحمن الرحیم اخو په اتفاق سره جز د قرآن ده والته پورا آیات مغنه ده. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دباؤ د الله په منځ کې اسم فاصل لاوړ بالله الرحمن الرحیم ونویل اسنه چلته باس د قسم سر راشي سو بویداګنه قسم ذکر کیږي مخ کې بالله تالله والله دا خلفات د قسم دي نو منځ کې اسم فاصل لاوړې شو بیا اللہ اسم ذات دے د ذات مرتبہ مقدم ای نو اسم ذات تو مقدم راوڑے شو دا رحمان اور رحیم اسماء صفتی دی صفت مرتبہ رستو ناغ ذکر کم رستو شو بیا رحمان چکم دے عام دے دنیا کافر مومن ټول لرا رزق رسانی دا اللہ عام دا کافر مومن ټول لرا دو رحمان عام شو اور رحیم خاص آخرت سره تعلق لري زیات نو عام اعرفی د خاص د عام موارد د تحقق ډیری او د خاص کمی. تاسو درته حیوان ډیر وینئ که انسان حیوان د بقره ابل او غنم دا ټول حیوانات دي او حیوان ډیر وینئ که جسم ډیر وینئ جو څومره عمومي پاغه کې نو ای کې موارد د تحقق داغه عامي ذکر دا عام په واقع کې مختصر د دې خواص نه کلی مختصر د جزئیات نه کل انسان حیوان دا کل مختصر د دګن جزئیونه زید انسان و عمر انسان و بکر انسان هر کلیه چې دا مختصر د جزئیونه دیو جن رحمان مقدم کو اور رحیم کے کم نے نو دے مؤخر نو ویل شو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا بسم اللہ الرحیم کے علماء دا بلاغت وائی چو طرق دا تعبیر دا مخصوص شپک دی درے مقبول اور درے مردود حشو دا تطویل دے اخلال دے دا مردود طریقی دی ایجاز اتناب مساوات دا مقبولی طریقی دی. دا ایجاز بیا دو قسم دی یو دا ایجاز بالحذف یو دا ایجاز بالقصر. ذنی خبرات سے مختصری حذف پکی نہیں اور ذنی کی حذف راغلی پا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایجاز بالحذف دی لیکن دی متعلق محذوف دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئو
بسم الله الرحیم اقرأوه. اوس په ایجاد بالحذف کې دا طریقه ده، چلته به دو قرینې غواړي. یو به قرینې د مطلق متعلق، یو به قرینې د خصوص متعلق. د مطلق حذف د پاره طریقه قرینه خدا چې دا جاری مجرور دی، جاری مجرور متعلق غواړي. مذکور نشته معنی چې مقدر دی. او قنه د پاره د تعین د محذوف شروع فی الفعل دا چې کم کار کې ته شروع کړي هغه متعلق بو تر او باسي. چې خوراک کوي بسم الله آکلو، چې سکا کوي بسم الله اشربو، چې قرات و بسم الله اشرعو اقرأو، نو دا جنس نمبر متعلق رو باسي. دلته هم د دې متعلق بسم الله اقرأو خاص په نوم د الله باندې زچ کوم نه نو دا قرات ولم. نو دې کې د بلاغت یو حصہ رااله چې هغه ایجاد چې کوم نه دا بالقصر. بسم الله الرحمن الرحیم او حدیث کې راغلی دی چې کوم امر زیبالی شروع په بسم الله نشي دا به اقطاع زمي بے بر او بے برکت وي. ذکر بسم الله دا د هر کتاب پر سر کے ڈالی کے لکھی زی بسم اللہ نہادم تاج بر سر زی بسم اللہ چیزیں نیست بہتر. دا بسم اللہ نے تاج پسر کو دا بسم اللہ نے اسے بہتر و غرا دا چکم دے دانش تری. بل پدی کی شرع من قبلنا چکم دیا کہ وہ بسم اللہ ذکر کی دا سلیمان سام خط چ اللہ ذکر کی انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع من قبلنا کم چ شروع کی دا بکی دلا پا بسم اللہ باندی. دلتم قرآن پاک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دی ذکر چ کم دے داؤد. دا بسم اللہ وزن تاستا معلوم دے، دا بسم اللہ وزن در تا معلوم دے چھ دا بسم اللہ وزن تروباسی لکا ضربہ چھ فعالت تروباسی. دا بسم اللہ وزن سدے سنگا بارو کا یو تن خبر کوئی جیسے پہ پوئے گم سنگا دے مرگری سنگا دا پا کم مذہب دے دا دے پا کم مذہب دا وزن راویستا دو مذہب دی پیسم کے او دا بسریانو دے او دا کوفیانو دے. سو کے وزن اصل سیمون وئی، سو کے اصل وسمون وئی. نو پیو مذہب بانی شو بفعل فعل الفعلان الفعیل او پبلو دن بعل الفعل الفعلان الفعیل. دا سنچ دے عین کلمہ شو فی حذف شو دے چاغوو دے. نو بسیانو پا مذہب بانی وزن جدا دے، دو کوفیانو پا مذہب بانی جدا دے. تا خبر ہے دا کئی خو نیمگڑی دا یو وزن دیو یا مذہب دا تومن دے معلوم چی دا دے چا پا مذہب بانی دا دوارا خبر یاد لگا. دی پسیو سو دا قرآن پاک کی افتتاح دا سورتونو پہ اعتبار کی گی الحمدللہ رب العالمین. سسنا صفت چی دی دا خاص تپارا دا اللہ دی، دا سے اللہ چغ رب دا عالمینو دے. دلت الحمدو دا مبتدا شوا للہ رب العالمین دا داغی دا پارا خبر شو. دلت جملہ اسمیہ ذکر شوا ذکر جملے اس میں دلالت کی پا دوام اور پا ثبات بانی. دا خبر مجھتا اوریدلی دا کنا جملے اس میں دلالت کی پا دوام اور پا ثبات بانی. داولی دلالت پا دوام اور پا ثبات کی سے چلی پگے فیلیولی دلالت نہ کی پدی کی جز اول اسم دے. دے اسم تعلق طول زمانو سر برابر دے.
ماضی او حال استقبال دا دلالت په دوام او په ثبات باندې. دا خلق سوال کوي چې قید په زید القانون باندې منقوزه شو. زید القانون جمله اسمیه ده او دلالت په دوام په ثبات ده کې زید خو همیشه ولاړ نه. نو بیا ول جواب کوي چې معاج می سے هغه چې معدوله د فعلینا دا معدوله د فعلینا دانا ځکه دلالت نه کوي. دا سوالم بے زائد ہے، دا جوابم بے زائد ہے. نہ دا سوال واردی کے انہیں جواب تا ضرورت شتے. مسئلہ خدا دا چھ جملہ اس میں دلالت کی پہ دوام پہ ثبات پائے. سید القامون دلالت پہ دوام پہ ثبات کئی پاتی تحقق چھ دا قیام ہمیشہ شتے یا نشتا غبیالا مسئلہ دا لازمہ چوشے مدلولی آدھی متحقق ہوئی. اسمو تحتنا دی مدلول سدے چسمان کترے کپور ترے مدلول سے شو کترے کا نسڑیا اسمو تحتنا او متحقق سدے فوق دے. الارض فوقنا دی مدلول سدے المقدن نبارا دا او متحقق سدا تحت دا. دا لازمه چې کوم شي ماده خامخا متحقق مدلول بوي او متحقق بومي. مدلول به متحقق بني متحقق مطلوبه او مدلول بني دلته ممو خصمین وجه د دوړو مې کې دیو جنا دا سوال نو واردېږي اني جواب ته ضرورت شته دي. اچته وای چې دا معدوله د جملې فعلینا دا عدول د صدا پاره کوي دوی د پاره کوي چې اسمه شي کنه چې دوار اسمیه ده نو هغه دلالت نه کوي چې معدول شي بیا کوي. اما معدول خو لږه هغې نه کمه شوه اب اصل کې فعلیه وه او بیا اسمیه شوه دا دوار اسمیه ده نو دا د هغې نه رتبه کې کمه شوله هغه دلالت کوي دا دلالت نه کوي. دا عدول خو دې دپاره کېږي چې دې کې تصریح راشي په دوام باندې. ځکه یو جمله اسمیه چې دلالت کوي په دوام او په ثبات باندې نصن سوق داغه د پاره شي او بلاغلی چې ظاهرا دلالت کی لکه څنګه نص او د ظاهر اصولیان فرق کوي یو کې سوق وی او بل کې سوق نه. دلته چې کوم معدوله شولا نو په عدول کې دغه نقطه ده چې د دلالت کوي دا نص شول په دوام کې په ثبات او په د دوام باندې. چې کوم معدوله نه هغه ظاهره چې دلالت کوي په دوام په ثبات باندې. الحمدلله رب العالمین سسنا صفت کی دا خاص اللہ لردی چې رب عالمین دی. الف لام پا الحمدو کے یا خدا جنسی دی نو مانا جنس حمد دا جنس حاملنا پا جنس زمانہ کے خاص اللہ لردی. نو دلتا کے دا تبعیہ شلا. الحیوان جنسن والانسان نوعن. ہر انسان خود جنس نہ دے نوع نه دا هر حیوان جنس خو نه دی خو طبیعت ته حیوان چې دی دا جنس ته طبیعت ته انسان دا نوع ده. یا الف لام د پاره د استغراق دی مانا کل حمد من الازل الى الابد في اي زمان من اي حامد باي لغه لله تعالی. دی وخت دا جمله کلیه شوه دا قبیلی دا کل انسان حیواننا دا جملہ موجبہ کلیہ شولا. یا الف لام دی دا پارا دا عد ذہنی نو اشارت حمد ماتا الحمدللہ یو حمد دا حمدننا حمد ما اللہ لردے دا بیا پا حکم دا محملے کی شو دی کہ تعین دا کلیت و دا جزیت رانا گئے. یا الف لام دا پار دا عد ذہنی دی مانا الحمد اغا حمد محبوبہ مردیہ معہودہ دا دا پار دا اللہ دے. دی وقت دا پا حکم دا جزیے کی شلا پا الحمدللہ کے سلور احتمال رالن یا کلیہ دا یا محملہ دا یا چکم نے جزیہ دا او یا چکم نے نبلکم تبعیہ دا سلور احتمال پا الحمدللہ کے چکم نے دارالن. باقی کدی کے نور آغت احتمالات ذکر کئی
چې حمد حامد غواړي، محمود غواړي، محمود به غواړي، محمود علی غواړي، هغه تفصیل یو ځای کې نو الحمدلله کې احتمالات بیا تقریبا 300 درسي بیا د حد نه زیاتېږي. پوه شو مطلب باندې اله بیا مستقله رساله پکار ده. الحمدلله رب العالمین. دا لام چې کوم دی دا جاره راوړو د اختصاص لپاره. شرم تعمیل کې به مویل یا به در راشي چې الجل للفرس، زین د پاره د اس دی. په خر باندې څوک زین ناچي، په اس باندې اچي، نو لام د پاره د اختصاص شو. الحمدلله، حمد خاص الله لره دی. خلق سوال کی چې د بل چا خو خلق حمدونه وایي، تخصیص معنا څه ده؟ وی په حقیقت کې د بل چا تعریف کوي نو هغه په صفت به چې الله ول ورکړي، نو دام راجع ش الله تا. جميع الحمد يحمده رجال لرب العالمین له کمال. شهمت حامدین وای د هر چا چی وای حقیقت کې دا ټول د رب العالمین د پاره دی، دا د خدای ثنا ده. ته د چا په سخا باندې صفت کوي نو دا سخا ملکه هغه چا ورکړي؟ الله ورکړي ده. که په بل کاری صفت کوي هغه ول الله ورکړي دی. دیو جنا دا لام د پاره د تخصیص شو الحمدلله. او دا په حقیقت کې هغه قضیه برهانیه چا قضا مع الدلیل ورتوي، ورسره دلیل گویا راغی. ولی الله نو ذات ته مستند ټول صفات او کمالیه ولرا، نو دې کې دې دا الحمدلله دلیل ته اشاره ده. الحمدلله لكون مستجمعا من صفات الكماليه وكل شانه هكذا فالحمد لله. دغه نتیجه راوتله. دا یو قیاسی طریقه شو، قیاس ته اشاره ده. الحمدلله سسنا صفت چی دی دا خاص تپاره د الله دی. بیا له اسم ذات توغه مقدم شو، ورپسې بعد صفات ذکر. رب العالمین دا سے الله چې رب د پاره د عالمینو دی، تربیت کون کې د عالم دی. رب یا صفت مشبہ دے یا اصل کے اسم فاعل راببنو ایک تخفیف نو رب العالمین شو. اس بعد پہ سوال کئی کہ رب العالمین کے اسم فاعل شی، اسم فاعل اضافت پل معمول تداخل اضافت لفظی دے. اضافت لفظی خو مفید تعریف نہ گرجی، اللہ دا پادے صفت سنگ واقع شو. وہی دی کہ غمانا دے استمرار دا حقت کے دا معمول نہ دے، کہ دا عمل فعل پر استقبال و حال شرط دے. اور دا لا ربوبیت کے کم دے دا خدائم دے، ماضی کے حال کے دے، استقبال کے دے. نو دا فاقت کی اضافت معنوی شو، دے مفید تعریف شو کہ کدا صفت پر دا اللہ راغے رب العالمین. رب چکم دے ایک معنی ماخود تربیت نہ. تربیت ستوئی ابلاغ د شی د یو خپل مرتبه ته تدریجن درجه په درجه ورته رسی. دغه معنا دا د ربوبیت او دغه معنا دا د تربیت. سنا د خاص الله لرا هسه الله چې دې تربیت کولنده دی د ټول عالم. عالمین جمع راوړه، عالم خو ما سوا الله تا یو عالم کافیو. خودی کی شرط تعدد د انواع د عالم ده. د عالم ډیر انواع دي، بحری دي، بری دي، فضایی دي، سماوی دي، ارضی دي، ذیل قول دي، غیر ذیل قول دي، حیوانات دي، نباتات دي، جمادات دي. په زرګونو باندې عالم دي. د دې وجه عالمین جمع راوړل. څنګه مصدر چې ځان له جمع کیږي نه، ځکه جنس باندې دلالت کوي. او قصد انواع پکې وشي، جلست جلستین، جلست جلوساتن، دانواو په اعتبار باندې کې بیا تعدد، جمعیت او تسنیت دا پکې راتلی شي. الحمدلله رب العالمین. ثنا د الله لره هسه الله چې رب د عالمینو دی، د ټول عالم پرورنده اللہ تعالیٰ دے. کنی کان دی که بدان دی، اے کریمے کے از خزان غیب، گبر ترسا وظیفہ خورداری،
دوستان را کو جا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظر داری دشمنان باندې نظر لري دشمن د قورکه دوستان بسنګ محرومه کې نه به محرومه کې ورپسې بل صفت ذکر کړي الرحمن دا رب چې رحمان دی رزق رسان دی ټول ځخواران ته رزق ورکوي خپل خپل طریقه مانی هر چا الله رزق ورکوي دی پرندگانو ته ورکوي چرندگانو ته ورکوي دا سونه د الله مخلوقات ته ایت الله تعالی رزق ورکوي اغا سمندر چې کم دی ګور هغه په اور کې سوځي هغه چې کم دی داغه دغه هغه الته کې داغه استوګنې اور کې بسوخ تمسو چون سمندر زیریه نار دلته په دې سوډېر کې او غټو دای ماتول ته ضرورت راغی چې مات کې پکې دن نه چینجو زه وته نمنا کو باقاعده سای غستو په غټ کې دن هغه الله تعالی رزق چې کوم دی دا ورکو د الله رحمانیت چې کوم دی دا عام دی په دنیا کې کافرانو لا مؤمنانو لرا او چې د نیکانو بدانو لرا او حیواناتو لرا ذل قول غیر ذل قول لرا ټول لرا چې کوم دی دا عام دی سليمان علیہ السلام الله نه سوال کړو خدای ستاسو مخلوق دیو کال ملمانه کوم دا طاقت نه لري یوم یاشوي نه یو هفته وی دام نه یو ورځ دام نه لري الہی ولو یومن دومره طاقت را کړی دی یو ورځ ملمانه نشم مخلوق میں الله اجازت ورک صحرا کې قدور راسیات باندې شو او د څنو غړې دو هوا ته حکم چې ګرځو پی یخا چې خرابیږي نه ټول فضا فرج او تلاجه شو کافی زمانہ پخلیو شو وی مل مستیا شروع کوم یدو چې حیوانات باندې کې دلم دی د حیوانو خوراک و خوراک چې په مخه شو ټول اخلاص کړ وی نور خو خلاص شو وی ها کدا جواب المضیف لزب قربم مل دا جواب ورکړي او پکې راوړي کټوه خالی دا وی دوه شکور تمام دی مال بخده دریم رزق راکو یو سمه دوی سمه پاتی امیل مستایم شان سر په سجده پریوته ویل سبحان متقفل لارزاق الخلائق من حيث لا يعلمون په دې چې مواد رزق مخلوق دی دا طریق ورګي څوک په پويږي نه دا په دې تمباکو په موسم کې پښې چې پیدا شي هر پټې چې ډکی په زرګونو نه په لکونو هغه پښې وي او بس دا غلام خدای رزق ورکو دا د غنو برچ کمی شمیر سو کولش دا سره مېږي د دې سو شمیر کولش دې ټولو تعالی رزق چې کوم دی دا ورکي د ټولو رزق رسان چې کوم دی دا الله تعالی دی ځکه وی رازق الله تعالی دی او خیال رزق میں خالق کا رازق کا کوئی خیال نہیں د رزق په خیال کې د رازق خیال د چا پاتې نشو بس ویلای لړک رازق ته فکر نه او بس رزق ګټل دي کپالالي کپارامي د سړي زوی او نومي جلالو نو خدای جلال لمال ورکه کارامي کالال او چې جلال مالدار شي قرب باشو خوګ باشو یا سګي مردار باش هر چی باشی باش ولې زردار خوګشا خوګفانان بدله وته وي او سکشا چې سشي شا او زردار شا څه چلې بلا سے شنو شو وسم خانه دي خاجي الله کا کم تار کے نقصان نہیں کر ہاں او کنه تو استاد خپل شی دی ټیکا دو یا میرے محبوب بننا یا محبت چھوڑ دو یا دې ټیپ سم کا یا لڑکا بس دو خبرې منفصله حقیقیه ده ان دو ټکی بات دا دو ټکی بات تا بس اما لا مریحتن و اما نعم بسمرتن خاجی نو دا د رزق په خیال کې به رازق خیال ساتي
چې په کومه طریقه باندې چې کوم دی ګټم. باقي د خلقو میلان خو سیوا نن بل شي ته الناس قد مالوا الى من عنده مالو ومن ليس عنده مالو فالناس عنه قد مالوا. خلق ته میلان چا سره مال چا مالی خلق ته نه اعراض کوي. الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن ليس عنده ذهبوا فالناس عنه قد ذهبوا. حالات چا بچا سر سرزری سر چا غنا خلق زی تختی. الناس من فضل الى من عنده فضة ومن ليس عنده فالناس عنهم منفضة. دیو جنا رازق بیشک اللہ دے خود رزق اسباب بلٹائے داغی کوشش بکئی. جائز اسباب بد رزق گوری کہ جائز ملازمتی کہ زراعتی کہ تجارتی دا د رزق د پارا اسباب دی داغی تلاش چکم دے دا بکئی. خو یو دی عام خلق یو دی خاص خلق. عام خلق خو تعلق دا اسباب سر لری. خاصان وئی عقل در اسباب میں دارد نگر عشق میں گوید مسبب را نگر. عقل نظر پا اسبابو کی کئی اور عشق کوئی مسبب الاسباب تو گورا. دا اسباب دا چاپ قبضہ قدرت کی دی اغتا گورا. وہ نبی کہے سامنے چارابی تپوس کرو چی دو گوڑا ہو تڑم توکلو کم او کدغا سے پریدم او توکلو کم تو اے عقل و توکل گوڑا ہو تڑا ابیا توکلو کا. گفت پیغمبر با آوازی بلند بر توکل زانشتر ببند. باغتا بکچت آواز بانی اوئے سدو گوڑا اتڑا بیا توکل کا. داتا خود دنیا کے تصرفات حکومتنا باچائے دا پکشتہ دے او التک دیچا باچائے نشتہ دے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. باچائی دا چا دا بل جواب بنی یو اللہ چا صاحب دا قہر و دا غلبی دے لیکن تخصیص شو دی یوم الدین. دلتو مغا سوال دے چا مالک مضاف دی یوم الدین تا دا خو اضافت لفظی شو یا دا دا چا دا یوم الدین دا غا ظرف دے او معمول دے اسم فائل اغا قسم دی چا با مفعول بھی یا فائل بھی اغا معمول وادے غیت اضافت چا دے دا بلفظی بھی دلت اضافت رغل ظرف تا یوم الدین چا کم نینو دا ظرف دے یعنی مالک الامور کلہا فی یوم الدین. مالک دا طول امور دے پرد دا دین پرد دا قیامت. دین پاسل کی وہی جزا تا کما تدین و تدان سن جاوت طالب جزار کی گی دن ناہم کما دانو دلتم یوم الدین وئی ذکر دا رد جزا دا. دیتم المکافات وئی مکافات مانا دا بدل ورکول دا عمل دی التا بدل ملاوی گی. یوم المجازات تا التا کی چکم نے مجازات ملاوی گی. یوم الساعت تے پہ یو ساعت کے قائم یوم القیامہ دا گن نمون دی دا کسرت دا اسم دا کی پازمت دا مسمہ بھائی. اس پدی کے دا اللہ صفات ذکر شو رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین. دی صفات ذرا پدی باطن کو صفائی رالا. حدیث کے راغلی دی انہا تصدو کما اسدو الحدید دارو نہ زنگدار کی کلا اس پر زنگدارہ کی قیل ما جلاؤہا یا رسول اللہ. دی سیقل سدے قال ذکر اللہ دا اللہ ذکر دا زنگدار رو سیقل دے. دی سرڑت صفائی چکم دے دار آج دی سرڑ کی صفائی رالا غیبت بحضور بدل شو اس دے میدان دا حضور تلاغے خدا سر خطاب کئی ایاک نعبدو اور دی کے معنی دے التفاتم را دینا کہ اللہ دے کہ رب العالمین دے کہ رحمان دے کہ رحیم دے کہ مالک یوم الدین دے. دا اسماء ظواہر دی ازور کلها غیب اسماء دا قبیل دا غیوباتو ندی. اس دغی سرا التفات راغ خطاب تا ایاک نعبدو و ایاک نستعین. بلاغت کی بمویلی کہ التفات دا خطاب دا غیبت ترا دی دا غیبت دا خطاب ترا دی دا تکلم نا غیبت ترا دی غیبت دا تکلم ترا دی دا خطاب دا تکلم دا خطاب ترا دی. شپق قسم التفات تے
عقلی استعمارات خو په دې کې نه دي، لیکن دا یو قسم درې قسمه هغه نشته، ځکه التفات د خطاب نه خطاب ته، د غیبت نه غیبت ته، تکلم تکلم ته، ایته خو التفات یا تغییر د عنوان رانغی او دا شپږ قسمه راغی. دې کې مقصد تجدید د کلامي، تطریه د کلامي، کلام نوی شي، لکه دا واعظان جواز کوي با الفاظ دیگر، نور الفاظ ورته وایي، د هغې کې رغبت د خلق وي. بله خبره ده چې یو مغزوړ خبره یې که نه، یو حکیم له څوک راغلی و، هغه ورته وایي یاره د ده زړه باندې ثبوت دی، ده له سوچه ګبین ورکوي. بل حکیم له لاړل، پېښور استاد په شان پوه سړی و، هغه له لړل، هغه ورته وایي دله ورکه عسل مصفا چې قلب صیقل شي. خبره خو یوه ده، عسل مصفا سوچه ګبین دی، قلب صیقل شي، ربه صفا شي. وی دې حکیم صاحب دارو خو دارو دواړه یو قسم، او الفاظو کې فرق شي که نه. خلق اخرى انغره یو شی دی، او اخرى د عزت لږ لفظ دی چې انغره ډک شه، دا د بیزتۍ الفاظ دي. دلته التفات راغی، ایاک نعبدو، اے اللہ مونږ خاص تا عبادت. ایاک مفعول به مقدم شو د حصر او د اختصاص لپاره، مانا نعبدک ولا نعبد غیرک، ستا عبادت کو دبل چا عبادت نکو. نعبدو پسیگی د متکلم مال غیر راوڑو، وی دی کی اشارت تے کہ پا عبادت د جمع کے برکت زیادہ، د جمع پا دعا کے برکت زیادہ، والجمع ارجا فی الاجابتی، جمع کے امید دا قبل دو چکم دینو دا زیادہ. دا نعبدو چکم دے دا اصل کی نعبدو کو خود حسر دا پار ایاکا مقدم شو، نو ضمیر متصل پا منفصل بدل شو، نو ایاکا نعبدو شو. نعبدو دا عبادت نا مشتق دے. عبادت ستوئی، عبادت پاسل کے معنی لغت کے تذلیل دے، آسیلول دی. طریق معبد، یولار دا معبدہ، اے مزلل اصیل شوی دا، خلق پتلون کی دی شاڑ لار ندا، ہموارا و مین لار دا، اغی طویلی شی. او پہ اصطلاح کی تذلل دی غایت التذلل، عاجزی دا انتہائی عاجزی، دا انتہائی عاجزی لکا سر مخ دا شریف اندامون دا تا پدمکا کی دی سجدہ ورطاو کی، دغا تذلل دی غایت تذلل. دیو جنا دا عبادت جمع راوڑلا، جمعیت کے امدغی تے اشارت شو. اس یو عبادت تے، یو محبت تے و اطاعت تے، دریو وارمین کے فرق دے. عبادت خو بندگی دا، بندگی بخاص تا اللہ کہے، کہ مالی بندگی دا، کہ بدنی دا، کہ مرکب دا، کہ زکاة دے، کہ نظر دے، او کہ موز دے، کہ روزہ دا، او کہ حج دے، ټول د الله د پاره دی. د غمانا دا دی یا کنعبدو. یو دے اطاعت، اطاعت د الله، د رسول الله، د اولو الامر، اطیعوا الله و رسول و اولو الامر منکم. واجب اطاعت دریو واړه دی، الله دے، رسول الله دے، او اولو الامر دی. او بل دے محبت، محبت مین ساتلی میل القلب، محبت اللہ سر ساتی، رسول اللہ سر بساتی، اولو الامر سر بساتی، صحابو سر بساتی، دیندار و خلق سر بساتی. دا اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہو، چاہ کی دینی محبت نہیں، اگر کی ایمان نہیں، کامل مومن چکم دینو دانا ہے. دیو جنباد خلق دی مذہب تا مذہب پرستی ہوئی، زیارتونو تلو تا قبر پرستی ہوئی. دا پرستی نه دا، دا پیروی دا. پرستی خود پرستش نه ده، پرستش عبادت تا ہوئی. دا د امام څوک عبادت خو نه کوي، دا رسول پیروی دا، دا مذہب پیروی دا، مذہب پس تلل دی، د امام تابعداری دا.
د مذهب تابعداري دا دا د پیر تابعداري دا نو دا پیر پرستی نه دا پیر پیروي دا مذهب پرستی نه دا مذهب پیروي دا رسول پرستی رسول پیروي دا دی وجنه د اطاعت او د محبت او د عبادت د دې په منځ کې فرق دی عبادت چې نو دا خاص د الله د پاره دی او دغه معنا دا د لا اله الا الله لا اله الا الله کوم لا اله الا الله ادا تحسر راغلی لا دی او الا دی معنا لا معبود الا الله لائق د بندګۍ غیر د الله نه بل څوک نشتا یو الله لائق د بندګۍ دی بعض خلق کوئی چې دی مولانو خلقو ته معنا د کلمې غلطه خولې ده لا اله الا الله معنا دا چې معبود نشته غیر د الله نه وای د دې مطلب دا دی چې نشته دی حاجت روا مشکل کشا باران ورون کې صحت ورکون کې مړون کې جمدی کون کې رزق ورکون کې دا الله دی دغه معنا دی لا ځان له خدا خبره صحیح ده مشکل کشام الله دی حاجت روا الله دی رزق رسانم الله دی باران ورون کې الله دی باران بندون کې الله دی جمدی کون کې الله دی مړکون کې الله دی خدا چې دا معنا د الہ دا او د مولانو معنا غلطه ده دا دوړه خبري غلطي چې دا معنا غلطه شي نو په غلطه معنا سره مسلمانی یا خدا مطلب چې دا مسلمان رسي مسلمانان نشو لکه کلمې معنا د سره غلطه را پای باندې نه پوي بل چې کوم دی د الہ معنا معبود دا خوا مفسرین لیکي دا امام راغب دا مفردات فی غرائب القرآن دا یو معناز کتاب دی د حمزه په باب کې د الہ معنا کې هغه معبود معنا ذکر کی الہ معنا عبادت دا بیزاوی دا ذکر کړی دي عام مفسرین دا ذکر کړي محدثین دا ذکر کړي دي کې د محدثینو د مفسرینو د اهل لغتو د ټولو تغلید شپ دي کې دا ټول کې په غلطه دي او یو دا معنا صحیح ده او د دې یو مثال پیش کوم یو څړیو هغه د دې شعر معنا کوله نگہدار ہمارا جراح خطا کریمہ ببخشہ برحالمہ نگہدار ہمارا جراح خطا خطا در گزارو ثواب نما دغه کې مطلب دی خطا در گزارو ثواب نما سړی د دې ترجمه کوله په پلاړت لما مار می ولیدو گزار می پیوکو گزار می خطا شو ثواب می وشو دا خبردار لسیده که غلطه ده دا خبر خو صحیح ده سړی ولې خبره ته غلطه وای خبر خو صحیح ده چې پلار دی په مار گزارو کې خطا شه در ثواب دیو شو کوم شو او شنو خبره صحیح شو خو د دې شعر معنا دا نه ده چې دا وای دا د شعر معنا دا نه دا غلطی ده د شعر معنا دا ده چې زما ثواب خارک حق بخارک او خطا می در گذر کا او ما د غلط الله نه اوساتا صحیح معنی ده دقه صدام دا دغه خبر ځان لفي نفسي سیدا او چې د اله الا الله معنی کوي او دا د عوام معنا د نور مولان معنا غلطه ده دا خبره بیا غلطه ده کدی کې د ټول دنیا تغلید ته د مفسرینو د محدثینو د اهل لغتو د متکلمینو ټولم د اله معنا دغه معبود چې کوم نه دا ذکر کوي ایاک نعبدو اے الله مونږه خاص تا عبادت کو د بل چا عبادت چې کوم دی نه نعبدک ولا نعبد غیرک ستا عبادت کو او د بل چا عبادت چې کوم دی نه کو و ایاک نستعين او خاص تان امداد واړو مستعان زمونږه هغه ته بل چا نه امداد چې کوم دی نه واړو یو استعانت من الغیر دی استعانت بالغیر دی استعانت امداد چې کوم دی په دنیا کې د اسباب دلان دی دا خدار چانه امداد وخته شي پندر سره پروت یو ته تولې لچو تیرا شوی دا 15 ته اوچت کا سنت بعد پیوتی را شما سره امداد وکدا 12 سره پورته کا او چې کوم دینو اسباب دلان دی ارچانه امداد وخته شي
پاتې ما فوق الاسباب چې کوم دی الت استعانت د الله نه دی او استعانت بالغیر چې کوم دی هغه معنا صحیح ده. استعانت بالغیر معنا رج توسل ته ده چې دا توسل الله ته وسیله نیسل دا جائز دی او کنه. ځینې خلق توسل فقط په اعمال صالحه وای او هغه حدیث د غار ذکر کوي چې نبی کریم علیه السلام د تیرشو قوم بیان کړی دی چې درې تنو او روانو باران پر راغی یو غار ته دننه شو ګټ پر پریوتو هغه چې د دې راوتو راو بیانو هر یو ویل خپل خاص عمل الله ته وسیله کوي چا یو بل سیل چابل چاول مور پلار میو ایله بما غړي زی سرولې چرابلم پای به اولوشل ایله به مورکو بچول برستور کو بیا یو وخت ځا سره چې زلری لاړم چرالم ناوخت مور پلار میو دو ما لاس کلو خې پای نیولو پټوله تیر شورا بچو می چغواله ایله منور کول او بیا تر دې چغې سار بیدار شو خدای قیامت ستاده پارما کړی مونږ ته لګدا ګټ وړاکای چې مونږ ته راو ګټ وړاکای بل چې کوم دغه خپل عمل وسیله ک چې ما دغه سره تر لوروا نو سره تعلق ما ته مطلب غوښتاغه مالوي زره شرپه سره شرپه راوړه او مې پیدا کې قدرت میراغ مات اتق الله وتفضل خاتم خدای نو یریګا او فز کسر د ختم مکو زه واپس شوم او پیسې مو ته پرې استاد امر کې خدای دا ګټ نور کولاو چې غراوته نه ابل په کې چې خدای ما سره اجیرو ما سره اوجت مقرر کړو اغلان خپشو بیا هغه ما کورو ریبدو هغه نه سارو جوړ شو راي ولا جوړ شو اگر هغه ما خپل تراکا ما دا ټول ستاني او ما سره ټوکې مکو دا ما خلک شو ولا دا ټول هغه نشوي دي کستا د پار راتو ما خدای مونږ ته ګټ کولاو شو دی بار تراوت دا توسل شو په عمل صالح باندې توسل چې کوم دی په ذوات فاضله باندې دام جایز دی توسل په امکنو متبرکو باندې دام جایز دی توسل نبی صاحب په موي مبارک باندې دام جایز دی علامه عینی لیکلی دي چې دغه د خالد بن ولید شیخ من صوفی الله داغه په ټوپای کې د نبی علیہ السلام د ناشي مبارک موي مبارک او په دې به طلب د فتح کول هغه کې په معارکو کې کان فی حفل معارک یو وخت دا ټوپه د نه جهاد کې پاتې شو د پسې بیا واپس لاړ ای باندې تکلیف ورسید چې به خو ټوپه وکنه سره دومره تکلیف ور پسې کو زما په ټوپه کار نو نبی ساموي مبارکو د کافر نه پاک لاسونه په دې باندې ونه لګي دا توسل له حضور په موي مبارک شو. بخاری شریف کې راغلي دي حضرت اسماء سره د حضور جوبوا هغه جوبه چې مریض پیر شو كنا نشفي بها للمرضى من بعد دې سه سو بو کې نه جوړ کړه مرزان له الله په شفا ورکوله دا توسل له حضور په جوبه باندې شو توسل په موي مبارک باندې چې کوم دې داراغه توسل په جوبه باندې چې کوم دې داراغه چول الله سے د خپل پلار واقع ذکر کوي وای زما پلار بیمارو او بیا چې کوم نو ډیر مایوسیو کو حضور خوب کولیدو او بشارت ولد شفا ورک او دوی موي مبارک ولا ورک هغه چې بیدار شي لاس کې موي مبارکو یو مال را کړی او بحمد الله عندي د خدای ثنا ده اما سره موجود دی. بخاری کې حدیث کې راغلی دی وای حضور سره جاسر الحضور یو موي مبارکو ویل احب من الدنيا وما فيها دا مو مات د دنیا د ما فيها د ټول نزيات محبوب دی یو موي مبارک د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دیو جنا توسل دا په زوات باندې شو دارنا اللهم ارحمني بالقران العظیم خدای په ما رحم وکي په قران عظیم سره قران عظیم عمل نه دی او یو کتاب دی ایبانم توسل چې کم دی دا راغله دی حدیث اذا سألتم الله فاسألوا بجاهي فنجا عند الله عظیم علامه تحتاوی خپل سر کې کتاب خطبه کې ذکر کړی دی وای تاسو خو نه زما په جاه سوال وکړي ځکه زما جاه الله سر چې کوم دی دا لوی دی نو توسل په ذوات فاضله باندې دام جایز دی پاکینو متبرکو باندې دام چې کوم دی دا جایز دی
او توسل د حضور په موی مبارک دام جایز دی توسل د حضور په جامه باندې دام جایز دی دا ټول توسل چې په ذات باقی دا چې د غار واقع کې ای کې د دې تفصیل دلان نه کوي چې دا جایز دی نور ناجایز دی هغه توسل په عمل چې هم جایز دی د پر خپل دلایل دي توسل په ذات فاضله باندې هم جایز دی دا غي د پر خپل چې کم دی دا دلایل دي بل غټه خبره ده دا چې عقاید علماء دیوبند د دیوبند عالمانو داغه یو کتاب دی چې داغه اصل کې وو المهند علی المفند عربي کتاب کې داغه دغه نوم المهند علی المفند دا یو مشر د بریلانو تلو او حرمین نه د علماء د دیوبند په کفر فتح حاصله کړی و چې دی توسل نه مانی دی پستوفات کرامت نه مانی دی د حضور احترام نه ساتي دادی هغه له حسام الحرمین د حرمین تورا عدالت چراله مناخل احمد سے مدعی مسالمون شیخ الحدیث هغه چې کوم دینو دا مسائل برابر که تقریبا 2 مسائل هغه چې عربي باندې ولیکل او د شام په علماء او د مصر جامع ازهر د حرمین په علماء او د هند په ټولو علماء ټولو دسخطونه مهرونو په باندې هغه کې دغه یو پکې مسله دا و چې ستاسو په نسبان دي پس توفات دا پنی کو بندگانو توسل جائز دے کنا بوسیلے فلان بزرگ علی کی چیزم بنسبانی مشایخ بنسبانی توسل پدوات فاضلہ بانی کہ حیات کے کہ پس ممات نہیں دا جائز دے مولانا شیخ علی سے مناجات مقبول داغے ساشاری نقل کری صدقہ تیرے ذاتو تیرے رسول پاک کا صدقہ پیغمبر و آل پاک کا دا سلو دغه چکم دے دو مناجات مقبول کی توسل په حضور باندې د حضور په آل باندې نور نیکانو بندگانو باندې توسل په دوات فاضله او صدا ذکر شوی دا غي مثال د اجماعي مسلې دي چې کېبان سلور مذهبو د مفتیانو د حرمینو دا مهرونه پاغي لګیدلې دي فتوب حاصله شوی دا د هند ټولو علماء د ستونه پښته د مصر جامع ازهر د علماء د ستونه پښته د شام روم د علماء د ستونه پښته دا غي مقابله کې د زید او عمر بکر قول له اعتبار نشته هغه د اجماع مقابله ده اجماعي صورت ته دا ټولو فتوبت الاعوذ بالله په شرک باندې وکړه وای دا وسیله شرکیه ده دا وسیله شرکیه نه ده وسیله کې معنا د شرک اډوشته ده نه شرک خو یا په ذات کې ده یا په صفات خاصو کې ده یا په عبادت کې ده یا په امر کې په حکم کې ده دا خو یو نه ده تو خو الله ته وسیله کوي الله ته دینو حاجت را خو الله غني خود ته وسیله ګرځي لکه لیکل په قلم کوي دی کوي خود قلم په ځای باندې کوي دیو جنا توسل په دوات فاضله باندې او پامکینو متبرکو باندې او پامال صالحو باندې دا ټول جایز دی هغه د پر خپل خپل چکم دي دلایل دي یو باس کو مسله دام راغلی و التکی وای دی وای چې توسل په دوات فاضله باندې جایز دی علی سما تو چن تقایم د ذات الفاضله ما نعم ماتی بأي دلیل میں بالقرآن والحدیث ایو آیت ماتی آمن تقلبت الی الوسیلة ماتی الوسیلة المن الوسیلة العمل الصالح دین صالح عمل مراد دے ماتی انسان در فی التقوی اخو تقوی کے مندرج شو هم ذکر الوسیلة بعد التقوی على طريق يكون تأسيسا طريق تأكيدا والتأسيس أولى من التأكيد فإن في التأسيس الإفادة وفي التأكيد الإعادة تاب طريقة تأكيد شو ذكر عمل وسيلين هم معلوم شو بيار پسی تقوى پسی بیا ذکر کئے اور پدی طریقہ بانی تأسیس اولاد التأكيد بیا دی بانی خصوصات خبری چکم دے داؤ شولی بیا دا حدیث موت حدیث دا غدوری ذکر کر عثمان حنیف واقعہ چا غراغ او حضور تعداد ذکرو کو بیا حضور تکم دین طریقو خوڑا ولہذا فی الحیات دا خوب جن کیوں میں پس ممات نہوں عثمان سے طرح دیو طریقارو اور
دا وفالوفا کې هغه واقع ذکر کړی دا دا کار نه کېده چانه تاسو کاغه ته دا موږ طریقه وخوله د الفاظ ته وخوله هغه پس دوفان ته توسل لاغله دي او چرای حتی عثمان سے دا کار فورن چې کم دی دا وکړه ما ته فالفا دلته کتبخانو کې استعمال اجازه دلارم ما تی معافي نشته ما اشتري موجود ته ما اجازه دوکا چې دلای راوړم اخر بیا ما ته ویل چانو تل فتنه تا وکراته وینت فتنه مړه کوما دا حرم د مناظرو ځای نه دی او دې مجبور من الفوق مجبور پورته نه خطونه راوړو بیا وداشنان ما ترالل چې مولوی شه تا ته وکي سوي یاره خوري خبر کړی نو وخت خبروم څوک چاته ذکر کوي مسای چې خبره کوي او خپل خادو کتل نو بیا چاته نو دا زراس خبره ای ما ته وګ کی ویلې ته دا ما ته وایا یو ما ته وی چې پړسېږم مې خدای دې ته او چې څو ټوټې شي خو مې وای مې درته نه خوش مطلب باندې او پړسېږم او څو مې خو نه مانده مې چې سودلته ما عربستان کې نیوه ما او چې پاکستان ته لاړم بیا به وایم نو دا عبادت چې کوم دی او استعانت دلته کې دا عبادت مقدم دی ځکه عبادت سره پاکی راشي ایاک نستعین چې کوم دی دا سوال دی نو چې رب پاک شي نو بیا الله تعالی دعا چې کوم دی قبلي د غافل لنا الله دعا نه قبلي ان الله دعا نه قبل لاهن غافل الله دعا نه قبلي ځکه یاک کې بیا د حضور ته اشارت ته و ایاک نستعین اے الله خاص منستانه امداد غواړو بیا نستعین جمع راوړلا وی حاجت په حاجتونو نورو کې جمع داخل کو ځکه په جمع کې امید د قبلې دو چې کم نه دا زیات دي ادا معلومه شولا چې د نعبدون رستو نستعین ذکر کو نو سوال رستو شو او عبادت مخکی شو قانونم داده چې عبادت مخکی او دعا ورپسې وي الفراغ الدعاء بعد من عبادت قاعده شرعیه فقها وی چې دعا د فراغت د عبادت نه پس دا قانونی شرعی دی دا یو عام اصل دی دا یو عام قانون دی که نوري سوال نه کوي دا سوال دی چې خدای زما د عبادت منظور کې کنه چې نوري سوال نه کوي نو دا خو ته نو کنه حضرت بصری صاحب زمانہ کې یو دا شریف الاسلام کې دا واقع ذکر کړی دا زمیدارو هغه غر ته وخولت دعا بینه کوله تلوار به وا حسن بصری یا هاذا ان لم تكن لك حاجه في الاخره فسل حاجه الدنيا سړی که خدای اخرت ضرورت دنیا ته وغواړه ته حمولتن بارګیر ته وغواړه چې د شاده پونونو اخلاص شي خدای بارګیر ال راکې چې د غر نه په د خشا کې د خو پن دا راوړما خدای نه سوال کوا د خدای قانون او د بنده قانون چې کوم دی جدا جدا دی خدای نه چې سوال کوي نه کوي نو په دې خپه کیږي بنده نه چې سوال کوي نو پاغي باندې راز کیږي ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله موږ خاص تا عبادت کو او خاص تا نه موږ مدد غواړو او جمهور علما ټول د توسل قائل دي یو به تیمه د دین انکار کړی دی او ټول هغه پس بیا روان دي بس هغه انکار کړی دی بس دیم ته نه انکار کی او د ابن تیمیه ټول خبرې ګروم نه مني چې کم دی طبيعت برابر دا غي مني چې کم نه د برابر غي نه مني د خضر علیہ السلام د حیات موضوع منکر دي ابن تیمیه په کې مستقل خپل فتاوا کې مستقل باب او فصل خدي حیات د خضر علیہ السلام د دلایل ذکر کې چې چا مما دلیل هغه نه باقاعده جوابونه چې کم دي دا موږ یو حاجی له استقبال لتلو یو مولوی سے بس پینګره نو هغه مخکې مانه چاته پوسو کو هغه اډه کې انتظار کیو ویل خیر صاحب جام دې دغه ته جو نه وفات ده نو بیا دوباره بیا ته وفات نو بیا په دریم ځل تانه ته مې حیات ده ماتی پس حیات ده مې پسما ماته مړ پس ده اصل خو جون ده ته مر ثابت ہے کنه مرګ عریضی درست راځي ول دومره ساجت ته اس پینګه ما استاد دومره ته زمر ته ساجت ته دا نه خزوانان مې ته لاس پینګره ګرځي ماتی ته خو جنگ کوي مې ته جنگ کوي
دا دلیل دی چې ته دومره عمر ته ساجت دی ستا عمر ته ساجت دی ستا نه ښه خلق ځوانان مړه شو ته لا سپینګیره ګرځي بیا ما ته دلایل پیش کړل چې خالد صاحب جب دی او کوم حدیث کې چراغلی دي چې دجال راشي یو سړی به هغه ته به وایي که ته ما دوه ټوټې کې او منځ کې سړی لاړ ته به ما ومنې زه ته وکړه هغسې به وکړي بیا به یې راوپرځي بیا به دا مری سخته شي او دا به حلالولی به یې نه شي او دا وایي دا خضر علیه السلام او دا علي صاحب هغه یو وخت کې د حضور د وفات نه پس د کور نه څه کلمات واورېدل ان فی العذاب من کل مصیبت ودرک من کل فایت فبالله فثقوا الله فتوکلوا فان المحروم من حرم الثواب دا د الفاظ ویل شو الله ر طرف نه هر مصیبت ته پاره اجر دی هر فوت شي سی او عوض دی الله باندې توکل ساته او محروم کم دینو خدای باندې باور ساته محرومه چې ثواب نه محروم شو علي صاحب تپوس کوي وای دا تازی الفاظ چا ویل نو دا خضر علیہ السلام هغه ته امت ته تازیه ویل د پیرانپی رحمت الله علیه کلام کې دا ډیر راځي قف یا اسرائیلی واسمع کلام المحمدی اسرائیل ودریګه د محمدی خبره واورا سیل مراد خضر علیہ السلام دلائل په دې باندې دال دي وای دا یو حدیث کې راغلی بخاری کې راغلی دي چې حضور فرمایلو د نن نسل کاله پس با په مخدم زکه سو پاتې نشي بدی کې خدای صاحب وبراغه هغه هم چې کم نه پاتې اصل کې ابن عمر سے وو چې خلق وهم کې راغله دي خلق دې کې دوکه شعر حدیث پتا مقصد کې د حضور مطلب انقراض د قرن چې پیړې بتیره شي صدای بتیره شي اوس که په صدای کې او کس معمر پاتې شنو هغه صدای سره منافقونه ده حضور وی جماعت امت مرش پیته او یا پینځه باندې شپېته پینځه کم او یا دا به مري د دې مطلب دا چې سل کلانه به د حضور په امت کې نه نن دا څه خلق چې سل کاله د سلو کال نه بر عمر داغه چې کم دې داشته دي جم دي انو په امت کې حساب نشو د دې مطلب دا د عموما دا پینځه کم پینځه باندې شپېته او یا دا به د امت مري دا نه چې معمر د دین شي ابني یا بدور په امت کې ني او د حضور مطلب انقراض د قرنو چې پیړو ساده بتی چې اکثر خلق بلل شي کې کدو کا پکې پاتې شنو پاتې دي شي بل خبره دالا چې مراد من امتی زما د امت نه هغه صاحب خو دې امت کې دینا اخو اسرائیلی دی درېمه خبره دادا چې علی وجه الارض او مخدم د کبانی حضرت صاحب خداغه کې منځه اډونه په دریاب کې او کله په دریاب کې ګرځي دو کله په پوچا باندې ګرځي دو دیو جنا غین علماء مختلف جوابونه دا چکم دې دا کوي جمهور محدثین او کل صوفیه په دې باندې متفق دي چې خضر صاحب جم دې حیات خضر علیہ السلام مستقل مبحث هغه چکم دې دا ذکر کوي باقی داغه استاد خبره چې دومره متساجد ته هغه سي لایانی بیزای خبره ده دا ابلیس دومره مده جم دې ته وای دي تساجد ته دومره مده جم دې یو ساده غنو وای دغه دی خدای دا شیطان دې سره پیدا کو مونږ ته دې مصیبت جوړ کړې دې چې دینو کدا شیطان نو سم کار به بس ته دینو ما شیطان دې لپاره پیدا کړي چې د سم کار د بد کار پته ولګي چې ته شیطان نی خو بس بیا چې دینو تبي کار وې دار چانه